بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الطریقة العصریه الجزء الاول یعنی اوله حصہ سبق نمبر 23 ته درشتم سبق ته او الدرس الخامس پنځم درس په ان شاء الله مونږ نن وایو. د دې پنځم درس کې ضروری قواعد استعمال شوي نو په 21م سبق کې او په 22م سبق کې. په 21م سبق کې مغه ضروری قواعد ویلو د یا متکلم، د کاف زبر ضمیر او د کاف زیر ضمیر هم ویلو. یا متکلم دا د متکلم یعنی زه خبرې کوم چې څوک خبرې کوي د هغه لپاره دا یا استعمالیږي. کاف د مخاطب دپاره حاضر مخې ته چې څوک ناسي هغه دپاره کاف استعمالیږي زبر والا سړو دپاره. او کاف زیر والا د ښځو مخاطبو دپاره مخامخ چې کومې ښځې ناستې وي او نو هغې دپاره کاف زیر والا استعمالیږي. ټیک شوه. نو دا یا متکلم ضمیر او کاف مخاطب ضمیر دا د مذکر دپاره استعمالیږي. نو دا مونږه په دې باندې بحث هم کړی په 21م سبق کې. په 22م سبق کې بیا مونږه د دې الدرس الخامس اخره کې چې کوم الفاظ او معنی دي هغه مې زده کړي وو. نو دا ځکه مخکې اول کوو چې دې کې فایده دا وي چې دغه الفاظ او معنی بیا په درس کې استعمالیږي نو بیا مونږ ته دا درس اسان وي. نو یا د متکلم دپاره وي د دې معنی ده زما، اردو کې وایي میرا یا میرے یا میری. ٹھیک شو. او کاف د زبر والا دا کاف زبر والا چې دی کنه کاف زبر والا د دې معنی ده ستا ستا. اردو کې وایي تیرا تیرے تیری. ٹھیک شو. یا تمہارا تمہارے تمہاری دا دې لپاره استعمالیږي د کاف. نو مونږ وایو ستا کاف معنی ده ستا. ٹھیک شو. او د یا معنی ده زما یا معنی ده زما او د کاف زبر مانم ده ستا او د کاف زیر مانم ده ستا. خو دا کاف زبر والا چې دی دا د مذکر دپاره د سړي دپاره استعمالیږي او کاف لاندې چې زیر شي د ښځې دپاره استعمالیږي. اوس یې موږ له جملې راکړي دي. هذا دا اسم اشاره ده د دې معنی ده دا نږدې ته چې دی یعنې هذا. ټیک شوه. هذا دا کتاب ته وایي او یا معنی ده زما. هذا کتابی دا زما کتاب دی. هذا معنی به اول کې او بیا به د یا ضمیر متکلم معنی کې او بیا به د کاف معنی کې. نو ته به وایې هذا کتابی. نو اوس به وایې دا زما کتاب دی. ما یې معنی دا لیکلې دا زما کتاب دی. هذا کتابی دا زما کتاب دی. هذا کتابی دا زما کتاب دی. و د و معنی ده او هذا دا کتابک ستا کتاب دی. فرض که ما سره دا کتاب دی را سره زه وایم هذا کتابی دا زما کتاب دی. یا زه دا قلم دی د هذا کتابی و هذا کتابک په ځای باندې زه قلم استعمالوم. هذا قلمی دا زما قلم دی و هذا قلمک او دا ستا قلم دی. هذا قلمی دا زما قلم دی او بل را سره زه وایم و هذا قلمک او دا ستا قلم دی. هذا قلمی و هذا قلمک. هذا قلمی دا زما قلم دی و هذا قلمک او دا ستا قلم دی. یا فرض که دا زما سره کتاب دی زه وایم هذا کتابی دا زما کتاب دی و هذا کتابک او دا ستا کتاب دی. ٹھیک شو. هذا کتابی دا زما کتاب دی او بل کتاب پروت دی زه وایم و هذا کتابک او دا ستا کتاب دی. دلته یو کتاب پروت دی یو دلته پروت دی. دلته چې پروت دی زه وایم هذا کتابی دا زما کتاب دی او دلته پروت دی زه وایم و هذا کتابک او دا ستا کتاب دی. دا زما کتاب دی او دا ستا کتاب دی. ٹھیک شو. نو دا خو د یا ضمیر متکلم استعمال شو. د یا معنی ده زما او د کاف زبر معنی ده ستا او دا به همیشه د بل اسم سره متصل راځي ملاو به راځي. دی ځان له نشي راتلی نه دا یا ضمیر ځان له راتلی شي نه دا کاف زبر والا ځان له راتلی شي. دا به خامخا بل اسم سره ملاو راځي. نو ګوره دا یا د کتاب سره ملاو راغلی او دا کاف زبر چې دی دا هم د کتاب سره ملاو راغلی دی. ټیک شوه. نو اوس دلته ګورئ هذا دا قلمی زما قلم دی. قلم ته وایي یا معنی ده زما. نو دا وایي هذا قلمی دا زما قلم دی. هذا قلمی دا زما قلم دی. هذا قلمی دا زما قلم دی. ٹھیک شوه. دوه قلمان پراته دي یو دارې پروت دی. زه وایم هذا قلمی دا زما قلم دی. هذا قلمی دا زما قلم دی. هذا قلمی دا زما قلم دی او بل قلم دی خوا پروت دی و هذا قلمک او دا ستا قلم دی. و هذا قلمک دا ستا قلم دی.
ٹھیک شو نو سړي د پاره دا استعمالیږي کاف زبر د سړي د پاره استعمالیږي او چې کاف زیر کې هاذا قلمي دا زما قلم دی وهذا قلمکی او دا ستا قلم دی ښځې ته به وایي دا ستا قلم دی خو دلته مونږ د سړي دپاره وایو نو مونږ به وایو قلموکا او د ښځې دپاره دی قلموکي ټیک شوه هذا قلمي دا زما قلم دی وهذا قلموکا او دا ستا قلم دی ٹھیک شوه نو مې دا معنی هم لیکلي هذا کتابي دا زما کتاب دی وهذا کتابک او د واو معنی ده او هذا کتابک دا ستا کتاب دی ٹھیک شوه اوس وایي هذا قلمي دا زما قلم دی وهذا قلمک او دا ستا قلم دی ٹھیک شو اوس وایي لمن د لمن معنی تاسو ته ما ویلي وه د 22 نمبر سبق کې مونږ او یا په 21 نمبر سبق کې مونږ هم د دې ضمایرو نه پس په قاعده کې ویلو یو پکې د لمن باره کې ویلو لمن معنی د چا دی یا د چا ٹھیک شو لمن هذا لمن معنی د چا او هذا معنی د دا نو دا د چا دی لمن هذا دا د چا دی لمن هذا نو ته به اول د هذا معنی وکړي بیا به د لمن معنی وکړي لمن هذا دا د چا دی لمن هذا دا د چا دی لمن هذا دا د چا دی ٹھیک شوه اوس به مونږ دلته مونږ له جملې راکړي مونږ هغه جملې زده کوو یا محمود د یا معنی ده ای مونږ وایو ای زم یا محمود مونږ په پښتو کې وایو ای محمود زم یا زید مونږ په پښتو کې وایو ای زید ای بکر ای عمر ای عثمان ای علي ای طلحه ای زبیر مونږ داسې ای وایو که نه یا مونږ سوال کو د الله نه مونږ وایو یا ای الله زما دا کار وکړي ای الله زما دا کار دی ای الله زما دا مشکل دی ای الله زما دا مشکل دی مونږ وایو ای او په عربی کې وایو یا الله یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام نو دا یا لفظ معنی دا ای ٹھیک شو نو یا محمود ای محمود نو جواب ورکوي نعم جی ها جی وایه جی یا سیدی سید سردار ته وایي او یا معنی د زما مشر ته وایي یا سیدی ای زما مشره دا یا ضمیر متکلم معنی د زما نعم جی ها جی وایي جی یا سیدی ای زما سرداره د یا معنی اولو کا بیا د یا معنی اولو کا ای او دا د یا ضمیر متکلم معنی به بیا واپسې وکړي زما او سید معنی به اخیره کې وکړي ای زما سرداره یا ای زما مشره نعم یا سیدی جی ہاں ای زما سرداره ای زما مشره یا محمود ای محمود نعم یا سیدی جی ہاں زما سرداره وای لمن معنی د چا دی هذا الکتاب دا کتاب لمن هذا الکتاب دا کتاب د چا دی سوال تپوس ته کوي لمن هذا الکتاب دا کتاب لمن د چا دی هذا الکتاب لمن هذا الکتاب دا کتاب د چا دی لمن هذا الکتاب دا کتاب د چا دی لمن هذا الکتاب دا کتاب د چا دی نو هغه ورته وایي هذا دا کتابي زما کتاب دی هذا کتابي دا زما کتاب دی هذا کتابي دا زما کتاب دی بیا ته تپوس کوي لمن هذه الساعة لمن هذا دا کتاب مذکر نو هغه پر هذا راغی او ساعه غړی ته وایي غړی مؤنث ته اخره کې ګولتا ده نو دې لپاره به هذه راولي لمن هذه الساعة دا غړی د چا ده لمن هذه الساعة هذه معنی ده دا الساعة معنی ده غړی او لمن معنی د چا ده نو ته به اول د هذه الساعة معنی وکړي دا غړی او د لمن معنی به اخره کې وکړي د چا ده لمن هذه الساعة دا غړی د چا ده دا غړی د چا ده لمن هذه الساعة دا غړی د چا ده نو او هذه دا غړی مؤنث ته نو غیر پر به هذه راولي هذه ساعتي ساعه غړی ته وایي او دا یا ضمیر چې ورسره ولګي نو معنی ده زما هذه ساعتي دا زما غړی ده هذه ساعتي دا زما غړی ده لمن هذه الساعة دا غړی د چا ده هذه ساعتي دا زما غړی ده لمن هذه الساعة دا چا غړی ده هذه ساعتي دا زما غړی ده اوس وایي من معنی ده څوک من معنی ده څوک من استاذک من معنی ده څوک استاد سوی کاف معنی ده ستا من استاذک نو اول به موږ د کاف ضمیر معنی وکړو بیا به د استاذ کوو اخر کې به د من معنی کوو من استاذک ستا استاد څوک دی
من استازک ستا استاد څوک دی تا ته وایي ستا استاد څوک دی من استازک ستا استاد څوک دی من استازک ستا استاد څوک دی نو هغه ورته وایي انت استازي انت معنا ده ته استازي زما استاز انت استازي ته زما استازي ته زما استازي انت استازي ته زما استازي انت استازي ته زما استازي زه تا نه تپوس کوم من استازک من استازک ستا استاد څوک دی من استازک ستا استاد څوک دی ته ماله جواب راکې انت استازي انت زما استازي انت استازي ته زما استازي اوس زه تا نه تپوس کوم من زمیلک زمیل دوست ته وایي ملګري ته وایي من زمیلک ستا ملګری څوک دی د من معنی به اخره کې کې زمیل معنی به یعنی د کاف معنی به اول کې بیا به د زمیل معنی کې بیا به اخره کې د من معنی کې من زمیلک من زمیلک ستا استاد څوک دی من زمیلک ستا ملګری څوک دی ستا دوست څوک دی دوست من زمیلک ستا ملګری څوک دی ستا دوست څوک دی ٹھیک شوه نو ځکه ته ماته وایې ذاکه ذاکه زمیلي هغه زما ملګری دی هغه زما ملګری دی لږ فاصله کې لږه فاصله کې یو خو نږدې وي نو هغه دپاره به وي هذا یو چې لږ غونته درنه لرې وي لږه فاصله کې هغه دپاره به ذاکه استعمالوي او چې ډېر لرې وي هغه دپاره به ذالکه استعمالوي نو ګورئ ذاکه زمیلي هغه زما ملګری دی ذاکه هغه زمیل ملګری او یا معنا ده زما نو ذاکه زمیلي هغه زما ملګری دی ذاکه هغه زمیلي زما ملګری دی ذاکه هغه زمیلي زما ملګری دی هغه زما ملګری دی ٹھیک شو اوس تپوس کوي من اخوکه من اخو اخ رور ته وایي او کاف معنا ده ستا او من معنا ده څوک من اخوکه ستا رور څوک دی ستا ورور څوک دی من اخوکه ستا ورور څوک دی من اخوکه ستا ورور څوک دی تا نه تپوس کوي نو ته ورته وایي هذا هذا معنا ده دا اخی زما رور دی اخ رور ته وایي دا یا ضمیر متکلم معنا ده زما د کاف معنا ده ستا او د یا معنا ده زما زه تا نه تپوس کوم من اخوکه ستا رور څوک دی نو ستا سره خوا کې ناست دی ته ماته وایي هذا اخی دا زما رور دی هذا دا اخی زما رور اخی زما رور ګورئ نو دقه شانتې ګورئ دغه راځي قلمي قلمي زما قلم ٹھیک شوه کتابي کتابي زما کتاب یدي ید لاس ته وایي یدي زما لاس دقه شان اخي اخي زما رور ٹھیک شوه نو دا د دې یا ضمیر متکلم معنی شوه اوس د کاف معنی ده کتابک کتابک ستا کتاب قلمک ستا قلم اخوک ستا ورور ٹھیک شوه ابوک ابوک ستا پلار امک امک ستا مور ٹھیک شوه نو د کاف معنی ده ستا او د یا معنی ده زما نو دا د متکلم د مذکر والا زمونږ درس پوره شو انشاءالله دې نه پس په بل درس کې مونږ عمده یا او د کاف زیر والا مؤنث والا درس کوو نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام